زموږ موقف په 24 نومبر په فائنل کال باندې زموږ موقف ولي نو په دا خو کوم دی د خان وینا ده چې تاسو به راځئ اسلام آباد ته کوم ځای کې تاسو رکاوټ یې هلته به تاسو خپله ډیره عملته اچوئ خو تر هغې پورې به ځای نه چې څو پورې مسلې حل شوي ني نو انشاءالله زموږ خو په دې اراده به ځو د دې ځای نه چې انشاءالله موږ به هله راځو چې مونږ دا کم آئین کې دوی توڑ پوڑ کړی 26 آئین کې د هغې نه علاوه دوی چې کوم دی آئین سره کم کړواړ وکړو بل هغوی چې کوم لا قانونیت په ملک کې شروع دی د دې مسلو حل چې نیروتی او بل د ټولو نه غټه خبره چې کومه ده هغه د خان صاحب رهایي ده مونږ به انشاءالله ورکرز تر هغې پورې ناست یو تر څو پورې چې د خان رهایي نه شوې او انشاءالله زمونږ ټولو ورکرانو زمون خبره کیږي اکثر څنګه تاسو سوال مو چې ورکران تاسو پیغام دی نو زه هم چې دې ټیم کې مسله چې کومه ده هغه د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو نه ده دې ټیم کې مسله چې کومه ده هغه د ټول پاکستان عوام ده ځکه چې دوی لګیا دي ځان له قانونونه جوړي دوی لګیا دي ځان له تحفظ ورکوي دوی لګیا دي خپل منی بلیک منی چې کومه ده هغه وایټ کولو کوشش کوي نو دا مسله چې کومه ده به زمونږ ته زمونږ بچو ته زمونږ مستقبل کې د ټول پاکستاني عوام ته روزي نو موږ له پکار دي چې څومره کمی پارټي سره څوک تعلق ساتي او د پاکستان اوسیدونکو دي په 24 نومبر هغوی ته زموږ دا دعوت دی چې د خپل ښه مستقبل لپاره چې کوم دي تاسو په 24 نومبر روزه او زموږ د قافلې ملګري جوړ شي نه د پاکستان تحریک انصاف ورکرز چې کوم دي هغه خو چې کوم دی ورځ ورځ چې کوم دی د هغوی د کال انتظار باندې وي چې کله به خان صاحب کال ورکوي او موږ به چې کوم دی احتجاج له روزو نو دا پاکستان تحریک انصاف ورکران چې کوم دی هغه پستړي نه دي د هغوی صرف د یو مقصد دی چې خان صاحب روزي او د خان صاحب د روتو لپاره هغوی هر حده پورې ځي هر څو ورځې کوي احتجاج وي څو ورځې درنه وي انشاءالله ورکر به هلته ناست یاست تاسو یو وایم تاسو مخکې جلسې کتلي خو لاست ټایم چې کومه جلسه وه نو د شبکت نه چې کوم ګاډي وتي نو ډېر زیات تعداد سره وو ځکه چې دې ځل چې کوم دی د ایم پی صاحب او ایم ان اے صاحب د ځایونو نه بیل بیل ګاډي وتي او هر ځای نه دومره ګاډي و چې هغه ډېر زیات تعداد کې نو زه خو دا امید لرم چې ورکر چې کوم دی هغه نه ستړی دی او هغه نه پستړی دی او نه په تکلیف دی انشاءالله د ټولو صرف یو مقصد دی چې مونږ به ځو او د خان صاحب د کال انتظار به کوو چې هغه وایي تاسو یو ورځ ناست یې تاسو هفته ناست یې تاسو میاشت یې دوی یې درې یې چې څو پورې واپس دا وینا نه شي هغې پورې به انشاءالله ورکر واپس نه راځي زموږ امید د رب دا دی چې دا به کامیاب وي ځکه چې دې ځله د پاکستان د ټول پاکستان نه کال ورکړی دی چې ټول پاکستان نه تاسو روزه او مطلب ځای په ځای باندې چې کوم دی تاسو روډونه یې بلاک شي ځینه بلاک شي خو یو خبره ته کومه د بدقسمتۍ نه په موږ باندې هغه هلکه مسلط دي چې نه هغوی سره د آیین خیال شته نه هغوی سره د قانون خیال شته نه هغوی سره د عوامو خیال شته نه هغوی سره د ملک خیال شته خو زه به د باچاخان دې ځای کې یو خبره وکړم هغوی به ویلې چې حق چې کوم دی دا څوک چاله ورکوي نه خو په زور اخیستې کیدی شي نو انشاءالله زمونږ خو پرامن احتجاج دی زمونږ پرامن کال دی زمونږ پرامن درنه ده انشاءالله مونږ به په دې کوو خو چې دوی مونږ مجبوره نه کړي چې مطلب تشدد سیټ ته لاړ شي یقین وساتئ هغه د 9 مې هغه ورکران چې کوم په جیل کې وه خو تاسو پرېږدئ دا یې خو کالو شو خو هغه ورکران چې بل اوس ریسنټلی د جیل نه روتي وو تقریبا 10-15 ورځې په بل اوس په احتجاج کې د ټول نوړمبې چې کوم دی د هغوی ګاډې راغلی او د ټول نوړمبې چې کوم دی هغوی په احتجاج کې شریک وو نو پاکستان تحریک انصاف ورکران دي او کوم مشران دي نه د FIR نه یریږي نه د جیل نه یریږي نه چې کوم دی د سختو نه یریږي انشاءالله د هغې نه به درجوغ چې کوم دی انشاءالله په دې کې ورکر او د هغې لیډرشپ ټول شرکت کوي دې ځله خو د خان